وعن ابن عمر رضي الله عنه انه اذن بصلاه في ليله ذات برد وريحنا. عنوان ده حدیث دی اعذار لترک الجماعه. فكم وزر سره جماعت پر خدای شي دی او کم وزر دی چې هغه قبول نه دی جماعت پر خدای. ابن عمر وی انه اذن بصلاه اذان یو کې وزره د مانځه پیله تنزات بلدن ورهین پغش پکې چې خاوند یې خو د سیلې و اکبر دی خو دې ته ریح هوا چل دل لګ بیګاش پړې تیز هوا مسوتن کی. ثم قال بیغغو کو الا صلوا في الرحال خبردار کور منځو کیا. رحال مراد خیمه او خپل کور رحل غزې چې کوم دي سره پاتې کی. ثم قال بيولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامر المؤذن الله پیغمبر امر کړو مؤذن ته اذا كانت ليله ذات بردنا چې کله با شپه د یخیخ نه و و ماترینو کله با شپه د باران و یقولون غږ به وکړو الا صلوا في الرحال منذ کای پکور کې نو کو بارانو خیر دې مکو وزر باران دې غلې دا یخنی دا نو خیر دې کور منذ کې خو اره ورځ په باران نه یخنی نه کړي چې داز او غرب پوری کوو جمعه تمره دا کسو دي خوري یقین په الله وکا هرغه جماعتونه سره کې 2 3 سلور ولاړ مسوتن بګ درو سره چې شمار کی کنه د شمار نه بار دومره ډیری خل او دا خزي متنوي چې الله بهر کا زی منزل لاړ ها نو الله پیغمبر ویلا سل فی الرحال مذکور کوي چې کله باران دی یا یخ شپه ده